ورکت سنت مین شوکو دس موسیقل دلیوی چه دی سنت نورسته دی سنت پا عملی کولی بنده چه گانے بجانے مجلسین جوڑ کری وی دس چل دلی دی عزت منی او کچر تسیگ دس وکی خلق بیایی کنه چه دلی ونای دا یایی با کنه بیایی عزت منی یو سرائی دا اغا عمره تلوڑشی عمره سنت عمره وکی یا سنت نفلی حج وکی او دی اغنر وپاس شی و پیبندی دی گانے بجانے مجلسین ولگوی عزت منی موتو بیایو کنه چه لیوانای شوی دا دا سرائی همدارنگی دا هم یو سنت عمل دا لیکن عقل من خلق چه چاہتا اللہ عقل ویر کرائی دائی چاہتا اللہ پویا ویر کری دو چاہتا اللہ سمجھ ویر کرائی دائی او چاچے دے رسول اللہ مبارک سرمینوی دے اللہ دے احکامات سرو دے رب العالمین سرمینوی اغا بیدا سے جلسہ کو جوڑوی اللہ پریوا شدی بندے دا سے مجلس جوڑ شیدتا اللہ تعالی بیا نیک صالح بچون ویر کروی ایدنا اللہ بد عملی نا پیدو کروی ایدنا اللہ گلوکرون نا پیدو کروی ایدنا فلمی اکترون اللہ نا پیدو کروی بلکہ اللہ ایدتا نیک خلق ویر کروی و اللہ دا نو کی کچر تا یو سرائی ولگی گی اللہ تعالی احسان کرائیوی اللہ پاک ایدے سڑی تاول بچائی ویر کی یا بچائی اللہ وی تستر کی زون شی مشر شی بیا خپل بچی تا ودو وکی او چکل دا طول خیگڑ اللہ وکی دے اغی نواد دا ڈیلین روالی مثال یہ دا سے دے لکہ اللہ تا چیو سرائی چلنج ویر کی چی اللہ تو دے مصر دا احسانات ویلے کری دی اللہ موتا دے زمن ویلے رو کری دی اللہ موتا دے زمن ویلے ستر کرل اللہ موتا دے چکل زمن ستر کرل بی دی بیبیون ویلے ویر کرے نن بی عزتو خفا کوام عزتو من دا سرائی بود کما کلوی کنوی بود کما کل او چکل پدے بندے قال اللہ قال الرسول ویلیشی ایدے زون تبو اللہ تعالی نیک صالح بچیون ویر کبھی یہ مک تاریخ پریتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے ایک آدھے چکل ثابت کرا ثابت دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پلورو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کل دا آدھے گلے چکل کرا دے امام ابو حنیفہ پلور ثابت ایک وطم یاشت رجنی ولیدی 8 مہینے رجی دیدو پرونی وچ اللہ نیک بی بی روکی اللہ و صالح بی بی روکی وطم یاشت دعاون نورستے دے ایغ نورستے اللہ تعالی دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آدھے ویرکڑا بیا دے ایغ رجی اثارات پا دیدہ پا بچیوں نے ہم جواتوال چھ اللہ امام ابو حنیفہ ویرکڑو چھ پا تمام دنیا کے دیر مقلدین نند دے امام ابو حنیفہ دے رحمہ اللہ وجہ سوا وجہ دا وجہ پلور یہ نکبی بی غفتا وجہ دا دوشہ اتم یاشتے ریشے ونیوے کتابین کلی دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آدھے دی قرآن اکثر حافظ ہوا انہیں دی قرآن اکثر الفاظ یزدوال دی قرآن اکثر خسائی دوا چکل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وشو دی شول نورستے چکل ابو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تخپل آدھے شودے ورکولی امام ابو حنیفہ پا مناقب دی ایغ پا فضائل کے لکلی دی ایدے آدھے گولی بدوا رکتا نفل وکرل ایدوے رکتے نفل نورستے چکل بی و طرف نخوروک ورکولو نو نیم اسپورا تلاوت بی وکرو بیا بی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو شودے ورکلے بیا بی بل طرف نشودے ورکولے بیا بی نیم اسپورا رکتا نفل وکرل نیم اسپورا تلاوت بی وکرو بیا امام ابو حنیفہ تا شودے ورکلی زکا اللہ امام ابو حنیفہ بی نپیدو کرائی دائے ایزتو من دا غوڑای کنا چا اللہ مزمن نیک کی کچر تا دا غوڑای دے خپل بچیونے دے ایغ پا تربیت کی دے خپل بی بی پا صفائی کی دے خپل بی بی سر پا بہترین انداز کی پا تربیت کی چکل دے تو بچائی سترشی دے اللہ امام ابو حنیفہ بی نپیدو کرو چنن دے دا پا دنیا پا اکثر ملکے کی پا اسلامی ممالک کی دے دا پا فقہ بند خلق سکی عمل کی اللہ بی آغش
شخصیت وینا پیدا کړو چې کله په کیمزی باندې وفات کیږي 7000 قرآنونه ختم کړي دي. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله هغه د وخت بادشاه ظالم هغه زار ورکړل د کله فیصله کړه فیصله باطله پکړه امام ابو حنیفه رحمه الله فیصله نکړه جیل ته ویچولو په جیل کې زار ورکړل چې کله زار ورکړل د هغه نه بعد امام ابو حنیفه رحمه الله ته مرګ رسي او د سجده په حالت کې وترسي. امام ابو حنیفه رحمه الله ته په خپل کمره کې مرګ رسي. حضرت حماد ته یې امام ابو حنیفه بچای دی ای بچیا په دې کمره کې چیرته ګناه ونه کې د تو پلور په دې کمره کې 7000 قرآنونه ختم کړي دي او سر به سجود دی الله بیا مرګ ورکوي. عزت منه وجه یې څه چې الله دومره نیک سړی وینا پیدا کړو وجه یې دا چې پلور یې صحیح خوري کړي وا نیک اده پیدا کړي وا نیک بیبي پیدا کړي وا. امام ابو حنیفه عادل کېدلی وا چې کله به دته شودې ورکولې قرآن تلاوت به کړو د موتو د زناناوې غوندې داسې به نه کړل چې بچای به غیږ ته کړو او بیا به ورستې څه کړل په یې باندې دروېغ هم پوسوې زیاړې به هم کړې غیبتونه به هم کړل ګالي ګلوچ به هم کړل بیا هغه اثرات عزتمنې بچي ته منتقلېږي. زه به یو عقلي مثال درکړم یوه ادېګوله چې کله تریخ شی وخوري یا کلک شی وخوري یا ګرم شی وخوري عزتمنې چې کله بچي ته شودې ورکړي بچي نس خوږېږي که نه خوږېږي جواب راکوئ مشرونې ته پته لګېږي چې کله تریخ شی ادې وخوري یا د هغې نه بعد کلک شی وخوري یا ګرم شی چې په ذات کې ګرمایشت وي چې کله او وخوري بچی یې جوړي که نه جوړي ولې نس یې خوږېږي. نو لکه څرنګې د ظاهري شی نس ته د هغې اثر ننوځي همدارنګې د پلور د حرامې روزۍ ګټلې او د خپلې ادېګولې د غلطې پلطې چارې کړلې هم بچي ته هم اثر منتقلېږي. عزتمنې چې کله بیا ادېګوله نیکه وي لکه څرنګې نن دغې صدغې ځوان وده وکړو خوش قسمته یې دی داسې وده یې وکړو چې په دې وده کې الله وینه روزي شو په دې کې قال الله وقال الرسول ویل چې کله داسې وده وشي. عزتمنې عبدالله ابن مبارک رحمه الله رحمتا واسعتا کاملة عاجلة آجلة د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردونه کې دی. عبدالله ابن مبارک د مبارک چې کوم پلور یې دی دا د روم بادشاه د هغې په بوغ کې غلام دی چې کله غلام دی هغه بوغ د انارې بوغ و. عزتمنې خبره مې په دې پورې شروع کړې دو چې کله ادې نه کوي کله پلور نه کوي بیا الله بچون څرنګې ورکوي او چې کله دا نیک نه وي بیا الله بچون پلید ورکوي الله بچون بد عملی ورکوي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله د بادشاه په بوغ کې ملی دی. یوه ورځ هغې بادشاه ته د وخت د روم بادشاه ته وفد راغلو چې کله وفد راغلو د وفد راتللې نه وروسته بادشاه مبارک ته یې ای مبارکه د بوغ نه ښکلي ښکلي خوږه انار روش کوه. مبارک انار روش کول چې کله یې روش کول تروول یونه ور یې روش کول بادشاه غوسه شو ای دا د عجیبه چاره وکړه د بادشاه وفد دی شهي پروتوکول ورته په چاره دی ته د مو د بوغ ملي یې زه خدای خفه کړم تو تروه انار روش کول بیا ورته یې نره انار روش کوه نره انار یې چې کله روړل هغه هم تروول دی نره غوسه شو دریم ورته بیا یې نره انار روش کوه چې کله یې نره انار روړل دغه بیا تروه وختل. مبارک ته بادشاه غوسه شو چې دومره وخت د مو په بوغ کې تېر کړو ته یې سره سې د انار نه وپېژندلو دی ورته یې ای بادشاه سلامت زه د دې بوغ دپاره محافظ مقرر کړی یم زه د بوغ محافظ یم حفاظت به یې کړم زه تو دې دپاره نه یم رالګلی چې په بوغ کې زه انار وخورم نو د الله په ذات قسم وي چې د کومې ورځې نه په دې بوغ کې زه ملي یم یوه انار دانه مې هم نه در خوړلي تو بغیر اجازه ده. دا خبره وشوه وس د تقوی ثمرات ته وکسه د تقوی برکات ته وکسه وګته شپه د بادشاه لګېږي په کیر کې یوه جوانه بچی دو مخکې بادشایون به نیک ول نن سبا بادشاه چې د غوندې للو پنجو وي بچی ته هم هغه شی للو
نو پنجو کسی کنه وی تا کسی چې دغون دی گمراوی دغون دی په عزت نوی تړلای بچی ته هم هغه کسی کنه کسی لیکن مخک بدشیون داسې نه ول ابو تهجد گزاری ول ابو تقواداری ول ابو دینداری ول ابو دی الله و رسول سره محبت عزت منی چې کله شپه شوه د شپې په ټیم باندې بادشاه و خپله بیبي په خپل منځ کې خبره شروع کړې دو چې بچی مې پیغله شوي دو چاته به یې ویر کوو بادشاه ته یې چې دا زه یوه نیک سړي ته ویر کوم چې په چا کې د الله خوف وي په چا کې تقوا وي د چا په زړه کې د الله یره وي هغې کس ته یې ویر کوم وی چې هغه کیم کس وي بادشاه تو ته خو رشتې داسې ګه نه رسي عزت منې توسې ته به پته وي بادشاه رشتې ته څنګه نه ویرسي خپله سړي ته یې وجه څه دو د خلکې په ذهن کې ډېر وچت لګېږي چې زه بادشاه ته څرنګې رشته ویله وغواړم نو بادشاه په خپله لګیا دی بیبي ته یې چې بیبي تو خوښه دو که نه چې مبارک ته دی د بوغ ملي مې چې دی دا ډېر نیک سړی دی مو ته یې ووایي چې د کیم وخت نه په دې بوغ کې زه ملي یم چېرته مې یوه د انار دانه نه دو خوړلي بغیر د اجازت نه نو دا نیک دی که نه دی ښځې همیشه دو پوره ایلګرې وي ښځې همیشه دو پوره خاوند ته نیکه مشوره نه ورکوي ایله کې هغې ته یې چې عجیبه خبره کې دا خو ډېره د شرم خبره دو چې د بادشاه لیر وي غلام ته او د بوغ ملي ته یې ورکړي خو ډېره د شرم خبره دو بادشاه ورته یې چې نه نه د الله څنګه ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله څنګه عزتمن خلک هغه خلک دي چې په چا کې تقوا وي په مبارک کې تقوا دو زه خپله بچی ویر کوم به هر حال د بادشاه زیر بار شو بچی یې مبارک ته یې ووی مبارکه خپله بچی در کومه څه برکت و عزتمنې چې بادشاه ډېر میلویږي تقوا برکت دی تقوا کې و الله د وخت د حاکم بچی ویر کړه چې کله یې ورته ووی د وخت هغه مبارک خوشحاله شو چې ډېره ښه خبره ده چې د بادشاه بچی هلته میلاو شي وخت تېرېدو بچی منګني یې وشوه نکاح یې وشو شدي یې وشوه چې کله داسې ورځ راغله لکه د نن چې د دغې جوان ورځ دو مبارک په دې ورځ باندې نکاح وتړلو پټ شو د کیر نه لوړو په مزدیره پسې لوړو مزدیره به یې کړه او خپلې بیبي ته به یې سر لګل هغې ته به یې خوروک دو پوره خپلې بیبي ته یې وویل د بادشاه بچی ته وی چې کسه چې د بادشاه د کیر نه د تو د پلور د کیر نه کیم سامان رسیا ونه خورې ځکه چې په یې کې بیت المال دی او بیت المال چې ته کله وخورې د تو نس ته حرام لوړل چې کله د حرام لوړل نو د تو په نس کې چې کله حرام ورغلل د اینه کله الله بچای پیدا کړي د بچای به هم ګډوډي وي په هر حال د خپل مبارک لوړو 40 دین راسه ورکړای بادشاه ته خپل بیبي ای بادشاه ای د مخونده تو ته مو څه چې د زر قدر زرګر ته پته لګيږي خپل بچی دی ویر کړه لیکن نن مبارک دی نه پټ دی بادشاه ته د خپل بیتو بچی ته نه رسي عجیبه خبره ده عزت منې بادشاه خفه شو چې دا خو رښتیا خبره ده نن د مو بچی ته نه رسي او ټوله علاقه خبره شوه چې مبارک ته بچی ورکړي دي لیکن مبارک د کیر نه وتلی دی نه رسي چې کله 40 دن پیرا شوې 40 دن بعد راغلو بادشاه ته یې چې زه خو دې ډېر خفه کړم څلوېښت ورځې دې د مو بچی نه بال تېرې کړې مزګیره به دې کړه بیا به دې دغه غریب روزګار دې تر لګلو دا څه وجه وه دا یې څه ورته یی مبارک ورته یی وي چې مو د الله د نبي حدیث اورېدلی چې کله یو سړی حرام وخوري د ده په وجود کې د 40 ورځې راسې اثرات موجود وي دې د وجې نه مې ورته یعنې ول چې د خپل پلور مال به هم نه خوري ځکه چې په یې کې بیت المال دی او د خپل کیر مال به هم نه خوري زه حلاله مزدري کم دې تو ته سر لګم بیا به هغه خوري چې کله الله مو تو ته بچای وکړي بیا به هغه ډېر نیک وي بادشاه ووایي چې الحمدلله چې په ټیم نیت مو ویل کړي و یقین مې نه هم مضبوط شو چې مبارک رښتیا خبره ده چې ډېر نیک انسان دی د الله شکر یې ادا کړو بیبي ته یې ووایي چې بیبي
چې په کوم نیت مو ور کړی و نه مې هم یقین پېښ شو هغه نه بعد چې کله 40 دن بعد مبارک او د عبد الله ابن مبارک د هغه بیبي خپل منځ کې ملاقات وشو د ملاقات نه بعد الله عبد الله بچای ور کړو هغه عبد الله چې د وخت لوی محدث وو هغه عبد الله چې د په درس حدیث کې مسلوي خسر شاګردون کې نستان نن په ټوله دنیا کې دومره غټ دوره حدیث نشته چې په دې کې 40,000 کسون کېني 1100 مکبرین ونسول د حدیث بیونه بل تر سوال عزت منی برکت دې سوال جواب ورکړي برکت دې تقوا ول الله داس بچای ورکړو چې نن د عبد الله ابن مبارک رحمه الله 1300 سال تیراش و نوم یې ژوندای دی کنه دی ژوندای وجدادو چې پلور یې نیک وو اده یې نیکوا چې کله دوړه نیک ایوزي ته جمع شول الله عبد الله بچای ورکړو الله د وخت محدث بچای ورکړو الله داسې بچای ورکړو چې 1300 سال یې نوم ژوندای دی علماء په بیان کې د تقوا بیان کوي او هغه مبارک الله ورکړو چې مهینه به درس کو 6 مهینه به د کفار سره jihad کړو عزت منی نو موته بوزون نه نیک جوړو کنه به جوړو کله چې په لورا کله حلال وروګټي کله ته حرام نه خوري کله دی بیبي چې بچی ته شودې ور کوي په هغه ټیم کې ټچ موبایل نه وی ور سره په لوس کې په دې ټیم کې فلمینه نه کسي په دې ټیم کې د بچی کله غیګ ترولو او په دې کې ګاډي وړي نه یي دروغ نه یي کنزل نه کی غیبت نه کی خوان ته خلن نه وروي بیا به الله نیک بچون در کوي الله به علما زمان در کوي الله به قریون حافظون دی واخلوی علمګون در کوي ا دې ګولې ته هم وروا ا دې اخر کوي ته هم وروا خپل بچی تربیت په صحیح طریقه باندې وکا دا نکاح یو عظیم عمل دی دا هغه عمل دی چې په انسان کې تقوا بغیر د نکاح نه نشي راتلای چې کیم سړی تقوا غوړي عزت من تقوا بغیر د نکاح نه نشي کېدای یو سړی وایي چې زه ورته نه کم تقوا غوړم لیکن په دې سړی کې تقوا هیڅ امکان نه لري او چې کله دې وده وکړو تقوا وغلا د تقوی نه ورسته الله فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله فرمایي چې تقوا وغلا روزي بده داسې زینه ور کوي چې د په وهم ګمان کې هم نه وي یو صحابي رسول الله مبارک ترول صلی الله علیه وسلم اې الله حبیبا زبد ګنا نه څنګه معنی کېږم اگر چې صحابه محفوظ ول اگر چې صحابه نه د ګنا تصور نه کېدو لیکن موږ ته تعلیم د چې کله ګنا نه نشي بچ کېدای رسول الله مبارک دوه طریقې خالدي یو دا چې وده وکا دویم دا چې رژې ون سره توبه هغه حالت کنټرول شي رسول الله مبارک ته فرمایي وده وکا تقوا په تو کې وشي وده وکا د ګنا نه به محفوظ شي هغه صحابي ته فرمایي یا رسول الله کار روزګار مې نشتا یا رسول الله روزي مې تنګ دو بیا به وده څنګه کم الله آیاتنا نازل کړ ای یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله الله یقینا نازل کړ کچرتا فقیرون وای او غنا غړی نکاح وکي الله په توسه کې غنا وړي فقر نم الله محفوظ کی عزت منه نن سبو اکثر پلرینا داسې دي چې بچیون یې مشروم دي بچیون یې ستروي واسي رسیږي خپل بچی ته نکاح نه کی عزت منه رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم باوجود دې چې د پلور واسوي بچی ته نکاح نه کی دې بچی نه چې ګناه وشي د پلور ته ګناه ملوي عزت منه زکه چې په بچی باندې د پلور درې حق نه دي د بچی په پلور باندې درې حق نه دي یو حق دا دی چې خپل بیبي به ته پیدا کوي بل دا چې اسلامي تعلیم به تربیت به کی او بل دا چې د بچی ته خپل نوم کې کوي نو